نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه راوته کنه نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ وړه لور وا یتیمه هغه له نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاو شوله او یا عمي اوازونه کول ای زما تر نبی علیہ السلام نه تاو شو نبی علیہ السلام نه پرې خودو دا ترې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځکه چې یو خو تی مشر مونږ مشر سړی ته تر وایو کنه او دویم دار چې دا نبی علیہ السلام د حمزه رضی الله تعالی رضاعی رورو کنه رضاعی روري مو کنه نو ترې کېدو ناغي ماشوم نبی علیہ السلام نیول او جړل ورته یا عمي ای زما تر دا جړل ورته نبی علیہ السلام نه پرې خودو وی ما ځان سره بوزه ما مکه کې مفریدای ما ځان سره بوزه علی رضی الله تعالی ورمن ډکړه نو دا ماشوم په غي کې روچه تکړه چې روچه تکړه کنه وی دا به ځان سره بیا ما او دا پالنه به زکوما دا به زبیا ما زبه پالنه کوما نو جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا به زبیا په دې پالنه به زکوما نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا به زبیا ما په دې پالنه به زکوم نو درې صحابه کرام د درې وړو په جګړه شو علی رضی الله تعالی ویل وی دا خو زما د تر لور دا حق ما ته حاصل له زبې پالم زما حق ته چې جعفر رضی الله تعالی ته فرمایل وی زما هم د تر لور دا او دویم دا دی چې د دې خاله زما په نکاح کې ده د دې د مور خور چې کومه هغه زما په نکاح کې ده زه حقدار یم زبې پالم او زید بن حارثه رضی الله تعالی ته فرمایل وی حمزه خو زما اسلامي رورو زه تر کېږم زبې پالم ګوره دا د صحابه کرامو مینې محبت ته د یو بل سره ګوره حمزه رضی الله تعالی شهید شوی په جنگ بدر کې په غزوه احد کې او شهید شوی په غزوه احد کې هیڅوک نو یتیمه ماشومه وه پر دې ماشوم څوک رالی وي چې زه به کفاله کومه د دریو صحابه کرامو په جنگ دی یو وایي دا یتیمه به زه پالم بل وایي زه به پالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل دا ماشومه به جعفر له ورکو دا به چاله ورکو جعفر رضی الله تعالی حقدار دی دا باغله ورکو وی علی دا د تورکا هغه وی ولید الله پاک پیغمبر مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د دې خاله چې د ترور چې دغه د جعفر په نکاح کې دا او خاله په مثل د مور ده خاله په مثل د څه شي ده د مور ده څنګه حق چې د مور ده داسې حق د مور د خور هم ده نو د جعفر په نکاح کې د دې ترور دغه د دې حق کفاله کولی شي ادي جنا یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره کنه وی د الله پاک پیغمبره زستا سره jihad لزما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلاړ شه د مور خدمت وکا وی د الله پاک پیغمبر مور خو میمړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ترور دی ژوندۍ ده د مور خور دی ژوندۍ ده او د الله پاک پیغمبر خالق مشتا ویلاړ شه د هغه خدمت وکا هغه په مثل د مور ده هغه په مثل د څه شي ده د مور ده نو کم حق چې پتا د مور د وفات شو اک شانت خدمت د مور د خور کوخه د خاله شانت خدمت کوه دا په مثل د مور ده دا رنګ پلار دی وفات شوی پلار دی نشته تر دې موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العم سن ابيه تر چې دی دا په مثل د پلار دی د پلار کوم حق چې پتا باندې د پلار دی دک حق پتا باندې د تر دی تر خو پلار دی تر به څنګه د وراره دپاره بده خوښه کړي خوښولی شي سوال نه پیدا کېږي چې خوښه کړي زموږ معاشره موږ دې ځای ته رسولې ده چې د تره زوی ته د تربور زوی او تربور تره ته تربور دا موږ دې ته رسولې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تره دی په مثل د پلار دی موږ وایي نه تره خو تربور دی داسې ده که نه ده موږ کم طرف ته روان یو شریعت څه وایي او موږ څه وایو نبی علیہ السلام فرمایي وی د پلار چې د څنګه خیال ساتو دک شانتې د تره ساته دا خو ستا پلار دی مونږ وایو نه تره خو زما تربور دی دا په کور کې مونږ دا خبرې جوړې کړي د کشرانو په ذهن کې مونږ دا خبرې اچولې دي دا خبره یاد وساته مونږ د کشرانو په ذهن کې اچولې دي الله دا ګوره ماشومان سبق د کور حاصلې خان کور کې چې کومې خبرې کېږي اک ماشومان بیا کوي د دې وجې نه کم بچی چې د پلار قدر نه کوي سپک ورته ګوري که نه پوه شه چې دې سړي ته ښځه سپک ګوري کم بچی چې ماشومانو چې پلار ته سپک کتل که نه نو دې سړي ته به ضرور ښځه سپک ګوري ځکه دې بچو دا تربیت د چا نه حاصل کړی د مور نه حاصل کړی نو مور یې د خاوند ته چې بدې ردې وي او سپکې خبرې ورته کوي که نه اکه خبرې ورته بیا بچي هم کوي کم ښځه چې خاوند ته دروند ګوري سوال نه پیدا کېږي چې د دې سړي بچي د ته سپک وګوري
داسې ده یا د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل که نه پوه شه چې په دې کور کې زما بدي بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري دا خبره دا سبق یاد وساته د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل پوه شه چې په دې کور کې زما بد بیانېږي ځکه دا ماشومان ما ته سپک ګوري ماشومان هغه خبرې کوي کوم چې په دې کور کې کېږي دوی د هغې کور نه تربیت اخلي نو مونږ وایو تر تربور دی دا خبره در کم ځای نه اخیستې ده دا د کور نه اخیستې ده په دې کور کې د تر بد بیانېږي نو ځکه دی وایي تر زما تربور دی په دې کور کې د ماما صفت بیانېږي نو ځکه دا ماشوم وایي چې زما څه دی نو زما ماما دی دا ټول تربیت د ښځې نه اخلي که نه نو ښځه د خاوند د رور سپک بیانوي او د خپل رور صفتونه بیانوي نو ماشوم وایي ماما خو ماما دی او تر خو تربور دی دا سبق در کم ځای نه اخیستی دا د دې ښځې نه اخیستی د مور نه اخیستی دی چې مور یې تره ته وایي دا دې تر دی نو دا بد دادا دی بد دادا دی که نه تره ته څه وایي دا بد دادا دی او ماما ورته یادوي وایي ده ته ګل ماما وایه ده ته څه وایه ګل ماما نو د خپل رور نه ورته ګل روح کو او د خاوند د رور نه ورته څه روح کو بد روح کو که نه نو هغه بد دادا شو دا ګل ماما شو ماشوم د دغې ځای نه واخیستل چې دا ماما مې ګل دی او دا تره مې بد دی دا سیده که دا نه ده دا زمونږ د پښتو ټکي دي زمونږ په کورونو کې دا تربیت ورکېږي مونږ پې پوه نه یو ولې ماشوم ماما پسې ګرځي او تره ته تربور ولې حالان کې د دې ماشوم سره ولاړ څوک دی په دې ماشوم چې څوک ګزار کوي دله تره ځان را رسوي که ماما ځان را رسوي سبا دا ماشوم یتیم پاتې شو الله دې نه پاتې کوي د ده پرورش په تره کوي که د پرورش به ماما راځي ته دا ټول پیټې به تره اوچتوي که ماما یې اوچتوي دا زمونږ د زنانه و تربیت دی الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه دینداره کړي چې بچي ته وښایي بچیه دا تره چې دی څنګه چې ستا دا پلار دی دقه شان دی ګورې دا تره هم ستا د پلار په مثال دی نو خبره مې څه پورې کوله 3 صحابه کرام دي د حمزه رضی الله تعالی عنه د یتیمې ماشومې په سر باندې څه رخ کړې ده جګړه رخ کړې ده یو وایي زه به یې تربیت کوم بل وایي زه به یې تربیت کوم بل وایي زه به یې تربیت کوم بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام عمرة القضاء وکړو او د دغې ځای نه روان شو د دې عمرې نه وروستو بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د اسلام اسباب الله تبارک وتعالی پیدا کړو